د خبرو اترو د مهارت او د سکیل هنر چې بچا کې وي یقینا چې هغه سره خلک بیا تعلق جوړول غواړي، هغه بیا خلک خوښوي. ننني دور کې خلک دومره مصروفه دي تا سره په ګنټو ګنټو کینی او تا نه ستا شخصیت اندازه وکړي، بلکې په ننني دور کې دا چل دی چې ستا د شخصیت اندازه خلک ستا د خبرو نه کوي، ستا د شخصیت اندازه خلک ستا د بول چال نه کوي، خبرو اترو نه ستا د شخصیت اندازه لګوي چې د خبرې څنګه. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به موږ د کمیونیکیشن څلور اصول دي ډسکس کوو چې کله دا ته عمل کې راوستو نو خلک به تاسو سره ملاوېدل غواړي، خلک به تاسو سره تعلق جوړول غواړي. په هغه څلورو اصولو کې لومبي اصول دا دی چې تنقید نه کوئ، په چا باندې به تنقید یا اعتراض بالکل نه کوئ، ځکه چې انسان خپل ځان کې غلطي نه مني بلکې انسان ځان اوچت حسابوي او کله چې دکې ته غلطي او نقص روباسي اعتراض پکې نو دی به ستا نه بیا نفرت کوي. کله چې ته چا سره ملاویږي او په هغه کې غلطۍ روباسي او کې نقصونه روباسي دی به ستا نه بیا لرې لرې تښتي او دی به بیا ستا نه لاره بدلوي. نو موږ ته پکار دی چې موږ تنقید بالکل نه کوو، تنقید به په هر چا باندې نه کوو. د کمیونیکیشن د ښه کولو یعنې د خبرو اترو چې کوم دویم نمبر اصول دی هغه دا دی چې تعریف سب के सामने करना और तनकीद हमेशा अकेले में करो. तारीफ به हमेशा د خلکو مخې ته کې. اکثر اوقات داسې کېږي چې یو کس غلطي وکړي موږ ډایرکټ پاسو او هغه په مجلس کې د هغه موږ هغه نقصونه هغه ته موږ ووایو، بلکې داسې بالکل نه دي پکار. تعریف موږ ته همیشه د خلکو مخې ته پکار دی او تنقید چې موږ همیشه کوو نو موږ ته پکار دي چې موږ هغه کس ډډې ته کړو، یعنې یو سیټ ته راولو هغه موږ په خبره پوه کړو چې تر څو پورې چې تا ته یو کس په خپله نه راغلی او تا ته یې خپله خبره شیر کړې نه تا ته د مشورې نه ویلې نو ته د یو کس د ټیک کولو ذمهداري په خپله اوږه مه اخله. او کله چې ته تعریف د خلکو مخې ته کې چا په مخ کې د هغه تعریف کې د هغې خلکو په زړه کې به هم ستا یو مقام ستا یو عزت خلکو په زړه کې جوړېږي. د کمیونیکیشن د ښه کولو چې کوم دریم نمبر اصول دی هغه دا دی چې همیشه اچھی سے شروع کرے. انسان د خامو خدای اپوزیټ په انسان کې به خابې هم ډېرې وي، ته به همیشه د هغه خامې نه روباسي بلکې د هغه اچایې او د هغه خوبۍ به روباسي. ته چې چا سره خبره کې نو همیشه د هغه خوبۍ روباسه، د هغه چې ته هغه سره میلاو شي هغه ته وایه ستا دا کار مې ډېر خوښ دی. دا کې دا یوه غلطي ده، دا د خپل ځان نه که تا لرې که نو یقینا چې ستا شخصیت به دې سره نور هم اوچت شي. نو ته همیشه هغه ته د هغه خامې مه ډسکس کوه بلکې د هغه خوبۍ مخې ته راوړه، نو یقینا چې د هغه په زړه کې به ستا یو مقام ستا یو عزت د هغه په زړه کې ستا جوړېږي. د کمیونیکیشن د ښه کولو چې کوم څلورم نمبر اصول دی هغه دا دی زیاده سنو او کم بولو. همیشه به ته اورېدل به ډېر کې او خبرې به لږ. مخې ته کس خبرې په توجه سره په غور سره په فوکس او په کنسنټریشن سره اوري نو د هغه په زړه کې به ستا هغه مینه ستا محبت د هغه په زړه کې سیوا کېږي. الله موږ ته غوږونه دوه راکړي دي او خوله یوه راکړې ده، په دې وجه چې انسان به اورېدل ډېر کوي او خبرې به لږې کوي. او کله چې موږ خبرې لږې کوو تاسو به لیدلي وي چې څوک خبرې لږې کوي په یو مجلس کې په یو معاشره کې یو داسې سړی وي چې د هغه خبرې خلک وي د یو خبره د کاڼي کرښه وي. که تاسو دا خبرې په ذهن کې راوستئ او په دې مو عمل وکړو نو خلک به تاسو سره ملاوېدل غواړي، خلک به تاسو سره تعلق جوړول غواړي. نننۍ ویډیو نه تاسو پیدا میلاو شوي، تاسو ته د دې نه څه سبق میلاو شوي نو زموږ دا ویډیو د نورو ملګرو سره لازما شیر کړئ، زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که زموږ په پیج نه تاسو زموږ دا ویډیو ګورئ نو زموږ دا پیج ځان سره ضرور او لازما فالو کړئ. ما ذوالقرنین ته راکړئ اجازت، ملاویږو به په نیکسټ ویډیو کې. والسلام، پاکستان زندہ باد.